بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو آئی ایم ایس لرنرز د خیبر پختونخوا ټیکسٹ بک بورډ پېښور اردو جماعت اول د فرسٹ کلاس سټوډنټانو السلام علیکم. ټیسٹ ایڈیشن نصاب 2020 کے مطابق د فرسٹ کلاس ګلونو ماشومانو مونږه اردو بک کې حاضر یو تاسو ته. په دې بک کې مونږه سبق نمبر 5 پورې ویلو. راځو نن به شپږم نمبر سبق تاسو له درکو. راځي چې سٹارټ واخلو. پیج نمبر 103 دی او سبق نمبر 6 د دې سنوم دی میرا سکول. دا بنن مونږه سٹارټ کوو. دا به ټول سټوډنټس دا بریډ کوي. صحیح ده. میرا سکول د خپل سکول باره کې به دې سبق کې بنن خبره کوو. سوچے اور بتائے آپ جب پہلے دن اسکول آئے تھے تو کیسا لگا تھا. سوچ وکړئ او بیا مونږ ته ووایئ وایي تاسو چې کله په پیله ورځ باندې سکول ته رالی نو تاسو ته هغه ماحول څنګه ښکاره کېدو، حالات درته څنګه ښکاره کېدل. خیال هم دی. نو ګوره چې کله یو انسان یو ماشوم په پیله ورځ سکول ته راشي هغه داسې حیران وي که نه. نور سټوډنټانو خو وخت شوي وي که نه، خو د ده پیلنۍ ورځ وي نو دا هم داسې حیران ګوري، هر چا ته ګوري. ماشومان څوک لوبې کوي، څوک خوراک کوي، څوک کینټین ته ولاړ نو دا ورته داسې ګوري که نه، ماحول سره بلد نه وي. نو دا تاسو نه تپوس کوي چې آیا تاسو د سکول پیلنۍ ورځ ته راشئ سکول ته نو بیا تاسو څه فیل کوئ. د دې جواب تاسو ورکولی شئ. دویم دی اب آپ کو اپنا اسکول کیسا لگتا ہے. او اوس چې کله مطلب تاسو پکې څه وخت تیر شي کلاسونه پکې واخلئ بیا تاسو ته خپل سکول څنګه ښکاري، لکه تاسو په هغې کې څنګه فیل کوئ. ټیک شو. د دې جواب هم تاسو دوی له ورکولی شئ. کیا آپ جانتے ہیں آیا تاسو ته پته شته اسکول ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم علم حاصل کرنے آتے ہیں اور یہ سیکھتے ہیں کہ اچھا انسان بننے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے. وای آیا تاسو ته پته شته چې سکول دا یو داسې ځای دی چې کوم ځای کې موږ علم حاصلولو له راځو. صحیح ده. او دا څیزونه زده کوو او دا زده کوو چې یو انسان یو ښه انسان جوړېدو دپاره محنت ضروري وي. صحیح ده که نه. نو دا په سکول کې مونږه زده کوو. راځو ګوره پیج نمبر 104 ته او میرا سکول. صحیح ده. میرا سکول باره کې دا سبق دی. ټیک شو. نو په دې کې به مونږ وایو د خپل سکول باره کې چې ستاسو سکول څنګه دی. تاسو ټول سټوډنټس دی له خپل جواب ورکولی شئ. ستاسو سکول کې کمرې څو دي، صفا سوتره دی، ګراوند پکې شته، لوبې کوئ. خیال هم دی. دا ټولې خبرې په دې سبق کې شامل دي. پیر راځي تلفظ سیکې. تلفظ زده کول دي، د ټکي د ویلو انداز زده کول دي. غوږ ورته کېدی. ګوره اسکول اسکول. خیال هم دی. ګوره موږ ډایرکټ سکول لیکو که نه، لکه سکول موږ لیکو سکول. دا اصل کې دا سکول د سره الف دی اسکول. صحیح ده که نه. سره الف راځي ښه، لکه دلته وګورئ دلته یې اچولی دی، دغه شان دلته هم لګېدلی دی اسکول. دا داسې ټکی دی. صحیح ده. بیا راځي ګوره دیوار، رنگین، خوبصورت، تصویریں، تختہ تحریر. دا د دې تلفظ شو. سبق ته ګورئ. ذرا دیکھے تو دیوار پر کیسی رنگین اور خوبصورت تصویریں ہے. وہی ذرا غور سره لږ وګورئ او تاسو د دیوال ته غور سره لږ وګورئ چې په دیوال باندې څنګه ښایسته رنګین او خوبصورت تصویران دي. صحیح ده که نه. لکه تاسو چې اکثر په کلو کې یا په ښار کې سکول باندې تیریږئ، د سکول په لاره تیریږئ، نو د سکول په لاره که تاسو لیدلی وي سکول نه بهر په دیوالونو باندې مختلف رنګارنګ کارټونان جوړ وي. صحیح ده. یا چارټس لګېدلی وي یا بل داسې اکوالیزري یا یو امپورټنټ خبرې په هغې باندې لیکلي وي. خیال هم دی. اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہے او ښایسته ښایسته خبرې په هغې باندې لیکلي شوي وي. جی ہاں یہ میرا اسکول ہے. جی ہاں دا زمونږ سکول دی. ٹھیک شو. میرے اسکول میں بہت سے کمرے ہے. زمونږ په سکول کې ډېر زیات برابر کمرې دي. کمرې هوادار ہے او کمرې چې دي هغه هوادار دي، مطلب وینډوز پکې شته، کړکیانې پکې شته، هوا پکې لګي. ان میں چارټ لگے ہوئے ہے او بدی کې چارټونه لګېدلي، ښایسته ښایسته چارټس پکې لګېدلي. چارټس مختلف قسم کې دي شي، بلو، ریډ. خیال هم دی. نو دا چارټونه دي، دې باندې خلک ښایسته ګرافکس ډیزایننګ جوړوي، مختلف شیپونه پې جوړوي. دې نه علاوه کوم ګلان او دا څیزونه پې جوړوي. تحته تحریر ہے او تحته تحریر څه ته وایي چې په کوم باندې خلک لیکل کوي، لکه استاد چې پې لیکل کوي. صحیح ده که نه. لکه کو بورډ وي، بلیک بورډ وي نو هغې ته بلیک بورډ وایي، او که چېرې وایټ وي نو هغه ته بیا وایټ بورډ وایي. میز اور کرسیاں ہے او میز او کرسیانې دي. صحیح ده که نه. لکه ټیبل هم شته او دغه شان کرسۍ چیرز هم شته. هم ان کمروں میں بیٹھتے ہیں او موږ به دې کمرو کې کینو.
استاد صاحب हमें पढ़ाते हैं او استاد صاحب टीचर چې هغه مونږ ته سبق ښيي. صحیح ده کنه. میرے اسکول میں ایک بڑا میدان ہے. زمونږ په اسکول کې یو غټ میدان دی چې په هغې کې مونږه لوبې کوو. हम इस मैदान में खेलते हैं او مونږ به دغې میدان کې لوبې کوو. اسی میدان میں हर रोज صبح के वक्त دعا مانگتے ہیں او په دې میدان کې مونږ هر صبح صحیح ده هر سار وختي مونږ به دې کې دعا غواړو لکه اسمبلی کوو کنه په هغې کې تلاوت کوو او دعا غواړو د خپل رب نه. ٹھیک شو. हम सब मिलकर قومی ترانہ پڑھتے ہیں او په هغې کې مونږ خپله قومي ترانه وایو نیشنل انتم وایو. صحیح ده. میں شوق سے اسکول جاتا ہوں او زه په شوق سره اسکول ته ځما. مطلب روزانه ځما چوټي موټي اسې بیسه نه کومه. لکه ماشومان اکثر چل کوي کنه کله نن دا بانه سبا دا بانه نن بیگ نشته الا جامې نشته خیرنې دي او دا کسی نو دا بانې معنی نه په شوق سره اسکول ته ځما. مجھے اپنا اسکول بہت پسند ہے او زما ما ته خپل د اسکول ډېر زیات خوښ دی ګران دی راته. ټیک شو کنه. نو دا د دې هغه سبق و. د پکچر کې تاسو وګورئ دا د دوی هغه اسکول پکچر راغستی دی. ګوره دا د دوی اسکول دی خیال هم دی دا خسته بلډینګ دی وګورئ. دې نه علاوه دغسې وګورئ خسته شینکې ماحول دی وګوره بوټي دي پلانټس وغیرہ او دغه شان کړکي وینډو دا ټولې خبرې دی کې ډسکس کړي دي. ٹہرے اور بتائے ودرېږئ او بیا موږ ته ووایئ دیوار پر کیسی تصویریں ہے. په دیوار باندې څنګه تصویران دي؟ مختلف ښایسته خوبصورته او رنګین تصویران دي په دیوال باندې کارټونان دي وغیرہ تاسو لیکلی شئ. دویم راځي اسکول کی عمارت کیسی ہے. نو د سکول عمارت وایي څنګه دی؟ د سکول عمارت د سکول بلډینګ ښه برابر دی مزیدار دی اوچت دی ښایسته دی ښایسته وینډوګانې دي پکې کړکۍ ډورز او ښایسته برابر ښایسته بلډینګ دی. نو د دې جواب تاسو لیکلی شئ. ٹھیک شو. لاندې بیا راځي هم نے سیکھا موږ څه زده کړل اسکول میں کمرے ہوتے ہیں په اسکول کې څه وي کمرې وي. استاد صاحب بچوں کو پڑھاتے ہیں او استاد صاحب ماشومانو ته څه کوي سبق ښیي. ہمیں شوق سے اسکول جانا چاہیے. موږ له پکار دي چې شوق سره اسکول ته ځو. لکه په دې سبق خلاصه دا ده چې موږ له دا څیزونه پکار دي چې موږ اسکول ته ځو او خپل استاد ته کینو سبق ته زده کوو او موږ ته په شوق سره سبق ښیي او موږ له پکار دي چې په خپل شوق سره اسکول ته ځو چل ول نه کوو. ټیک شو. دا د دې سبق و. راځو اوس د دې سبق ایکسرسایز ته مشق ته ورپسې نیکسټ پیج دی پیج نمبر 105 او اوس د دې کم شپږم نمبر سبق چې دی میرا اسکول د هغې مشق دی. ګوره مشق دی وګورئ نئے الفاظ. ټیک شو. لومبی راځي دی ہوئے الفاظ کے معنی سمجھے. الفاظ یې راکړي دي د دې معنی باندې تاسو ځان پوه کړئ. ګوره الفاظ معنی. ټیک شو. ګوره رنګین څه ته وایي مختلف رنګو والی یا والا مختلف رنګو والا یو څیز وي. صحیح ده. هغې ته څه وایي رنګین چې هغې کې ډېر کلرونه وي. هوادار څه ته وایي کله جهه اچھی طرح هوا پہنچے. هغه ځای چې کوم ځای ته هوا اسانۍ سره رسیږي هوا پکې لګي هغې ته هوادار وایي. ٹھیک شو. بل راځي تحت تحریر دیوار کا وہ حصہ یا لکڑی کا ایسا ٹکڑا جہاں استاد بچوں کو پڑھاتے ہوئے لکھتا ہے. د دیوار هغه حصہ یا د لرګي هغه ټوکړه چې کوم ځای کې استاد ماشومانو ته پې سبق ښیي او لیکل پې کوي خیال هم دی نو هغې ته څه وایي تحت تحریر. که چېرې بورډ وي او بلیک وي نو هغې ته بلیک بورډ وایي. که چېرې وایټ وي نو هغې ته به وایټ بورډ وایي. ٹھیک شو. آپ نے کیا سمجھا. دویم نمبر راځي سبق پڑھے اور اسکول سے متعلق الفاظ مختلف خانوں میں لکھ کے. سبق هم ویلی دی او دغه شان د سکول متعلق کوم الفاظ دي هغه دغه خانو کې تاسو څه کوئ ولیکئ. ټیک شو. نو دلته وګورئ تاسو ګوره لومبی څه لیکلی کمرې. دې نه علاوه موږ به څه ولیکو دا ځای به ډک کړو تاسو هغې مطابق لیکلی شئ. صحیح ده. لکه زه دلته لیکم څه شی چارټ فار ایگزامپل چارټ هم پکې و په سبق کې او موجود چارټ. صحیح ده. چارټ باندې خلک مختلف شیپونه جوړوي شکلونه جوړوي ډیزایننګ پې کوي هغې ته چارټ وایي. بل پکې څه لیکلی شو بل پکې لیکلی شو چې کورسیا. ٹھیک شو. کورسیګانې هم پکې موجودې دي که نه نو دا به هم پکې ولیکئ کورسیا. ټیک شو. بل پکې څه راغلي ګوره رنګین تصویرې هم شته دا میرا سکول دی. ټیک ده. او دا پکې هغه څیزونه دي. دې نه علاوه بل پکې څه لیکلی شئ چې میدان هم پکې بالکل ښایسته ګراونډ دی پکې دا هم پکې تاسو ایډ کولی شئ. دې نه علاوه خوبصورت زموږ سکول ډېر زیات ښایسته دی خوبصورته دی. ټیک شو. نیکسټ پکې څه لیکئ زه چې میز هم پکې دی. صحیح ده. کورسۍ هم دي او میز هم پکې شته نو دا هم پکې تاسو ایډ کولی شئ. تحت تحریر چې دی بلیک بورډ وایټ بورډ هغه هم پکې شته. ټیک شو. ورپسې نیکسټ راځي بل پیج ته راځو. ښه. دریم نمبر راځي اوس درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط جواب کے آگے کراس کا نشان لگائے. صحیح ده. کوم چې ټیک دي هغې جواب ته تاسو ټک ولګوئ او کوم چې غلط دي هغې ته تاسو کراس ولګوئ. نو لومبی راځي اسکول میں ہم اچھی باتیں سیکھتے ہیں. په اسکول کې موږ ښه خبرې زده کوو نو دا صحیح خبره ده دې ته به تاسو ټک ولګوئ.
دویم راځي स्कूल का मैदान सिर्फ खेलने के लिए होता है. د سکول چې کوم میدان دی کوم ګراوند دی هغه صرف د لوبو دپاره وي. دا خبره غلطه ده، صحیح ده. لکه هغې کې خلک څه کوي، یوازې لوبې نه کوي، مختلف فنکشنز پکې کوي، اسمبلی پکې کوي، دا ټولې خبرې په هغې کې راځي. دریم اساتذه دیواروں پر لکھ کر سبق پڑھاتے ہیں. وایي اساتذه استادان چې دي هغه په دیوالونو باندې لیکل کوي، نو دا خبره غلطه ده، صحیح ده. دې ته به کراس واچوئ. هغوی په وایټ بورډ یا بلیک بورډ باندې خپل لیکل کوي او هغې باندې ماشومانو ته سبق ښیي. څلورم راځي اسکول میں ہر صبح قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے. په سکول کې هر سهار صبح قومی ترانہ ویل کېږي. دا خبره ټیک ده، دې ته به ټیک واچوئ. ټیک شو. لاست ون دی ہمیں شوق سے اسکول جانا چاہیے. موږ له پکار دی چې په خپل شوق سره سکول ته ځو، چل ول نه کوو، ډوک بوک نه کوو او ځان سکول ته رسوو. نو دا خبره هم ټیک ده، دلته به تاسو ټیک واچوئ. ټیک به ولیکئ. ټیک شو. څلورم نمبر راځي دیے سوالوں کے جواب لکھیں. سوالونه راکړي دي، د دې جواب ولیکئ. ټیک شو. الف نمبر اسکول کی دیوار پر کیا بنا ہے. د سکول په دیوار باندې څه جوړ دي، صحیح ده. د دې جواب تاسو لیکلی شئ جواب. ٹھیک شو. اول نمبر اسکول کی دیوار پر رنگین اور خوبصورت تصویریں بنی ہوئی ہے. اسکول کی دیوار پر ٹھیک شو رنگین اور خوبصورت تصویریں بنی ہوئی ہے. ٹھیک شو. د سکول په دیوار باندې رنگین او ښایسته خوبصورت تصویران جوړ شوي دي. د دې جواب تاسو داسې لیکلی شئ. دویم بی نمبر راځي اسکول کے میدان کا کیا فائدہ ہے. د سکول د میدان څه فایده ده. د دې جواب ولیکئ جواب نمبر دویم. صحیح ده. د سکول چې کوم ګراوند دی، میدان دی، د هغې څه فایده ده. سکول کے میدان میں ہر صبح دعا ہوتی ہے. د سکول په میدان کې هر سهار صبح څه کېږي، دعا کوي. صحیح ده که نه. سکول کے میدان میں داسې جواب تاسو لیکلی شئ. میدان میں ہر صبح ٹھیک شو دعا ہوتی ہے. همدا خبرې موږ په سبق کې ویلي دي. ښه بس هماغه خبرې دي او دلته لیکو. دغې ته غور کوئ. اور بچے اس میں کھیلتے ہیں. او ماشومان په دغه ګراوند کې دغه میدان کې څه کوي، خپلې لوبې کوي. اور بچے اس میں کھیلتے ہیں. ٹھیک شو. سکول په میدان کې هر صبح دعا کوي او ماشومان دغه ګراوند کې خپلې لوبې کوي. دریم نمبر جیم نمبر راځي آپ کو اپنا اسکول کیوں اچھا لگتا ہے. تاسو ته خپل سکول ولې ښه ښکاري، ښه در باندې لګي. صحیح ده. ولې م خوښ دی. دریم نمبر جواب ولیکئ. تھرڈ مجھے اپنا اسکول اس لیے اچھا لگتا ہے کیونکہ یہاں استاد بچوں کو پیار سے پڑھاتے ہیں. مجھے اپنا اسکول اس لیے اچھا لگتا ہے کیونکہ یہاں استاد بچوں کو پیار سے پڑھاتے ہیں. ټیک شو. دا د دې جواب شو. ما ته خپل سکول ځکه ګران دی ځکه مې خوښ دی چې دلته کوم استادان چې دي هغه ماشومانو ته پیار سره، په مینه سره، ښه طریقې سره سبق ښیي. دا د دې جواب تاسو لیکلی شئ. ٹھیک شو. نیکسٹ راځي مل کر کرے بات. پنځم نمبر ایک دوسرے سے بات چیت کرے کہ ہم اپنے استعمال کی چیزوں کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں. صحیح ده. تاسو یو اکټیویټي ده، خپل منځ کې خبرې وکئ، رایوځای شئ او خپل ستاسو چې کوم استعمال څیزونه دي هغې حفاظت به تاسو څنګه کوئ. صحیح ده. نو تاسو واړه نه وئ، په دې باندې ښه برابر پوهېږئ. صحیح ده که نه. نو کوشش وکئ دا صحیح الفاظ سره ډیفاین کئ. ٹھیک شو. راځو نیکسٹ پیج ته. پیج نمبر 107 لفظوں کا کھیل. د لفظو کھیل دی. شپږم نمبر سبا اردو میں گنتی لکھنا سیکھ رہی ہے. سبا چې د هغه په اردو کې کم حساب چې دی هغه زده کوي. آپ بھی اس کی مدد کرے. تاسو هم د هغوی مدد وکئ. دی ہوئی اشیا گن کر خالی جگہ پر کرے. آپ کی آسانی کے لیے دو مثالیں دی گئی ہے. کم ځای راکړی دی، اشیا هغه ځای خالی دی. وایي تاسو اشیاګان کم څیزونه چې دي تینګز دي هغه یې راکړي دي، هغه ځای مخې ته خالي ځای ورله ډک کئ او دوه مثالې تاسو له درکړي دي. خیال هم دی. دوه مثالونه کوم دي؟ یو دا دی یو دا دی. لکه دا وګورئ 1 2 3 4 5 5 دی نو دې مخې ته 5 لیکلی. صحیح ده. نو دې ته ته راشئ لومبی دا حل کوئ. دا سړي ګوره دا 1 دی نو دې مخې ته 1 ولیکئ. یو کتاب دی. صحیح ده که نه. 1 ګنتي به کوئ، دا به شمارئ. صحیح ده. بیا دا 5 دی نو 5 لیکلی دی. ټیک شو. 5 پنسلې دي. نیکسټ بیا څه راځي ګوره دا به وشمارئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دا 10 دي نو 10 شارپنرې دي، دې ته به ولیکئ 10. ټیک شو. بیا نیکسټ راځي ګوره 2 دي، 2 ټیبل دي، میز دي نو دې ته 2 ولیکئ 2.
نیکسټ دی وګورئ 1 2 3 4 5 6 7 8 ربړونه دي ته بولی کیسه شي 8 ربړونه دي ټیک ده کنه دین علاوه بیا څه دي بیا وګورئ 1 2 3 3 چیرونه دي نو تاسو به ولیکئ 3 کرسیا صحیح ده 3 چیرز دي بیا سره غلي دي بیا وګورئ هغه فایلز دي کاپیان دي مختلفو خسته نوٹ بک وندې دي 1 2 3 نو 3 فایلز دي یا نوٹ بک ته تاسو لیکلای هي 4 بیا سره راځي ګوره 1 2 3 4 5 6 کلی دي رنگي دي کلرز دي چې کلرز ټیک شو بیا راځي ګوره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 بولی کوي 9 پیالې دي ها نه او بیا سره 1 2 3 4 5 6 7 7 واچ غړې دي نو 7 بولی کوي 7 غړې دي صحیح ده کنه ودانی دي نو دا تاسو لفظو کا کېل شو پسې راځي نیکسٹ پیج قواعد सीखे वम नंबर इस इबारत पर गौर करे बदी इबारत बानी तासु गौर कई मेरा नाम अली है मेरे पास बहुत से खिलौने हैं एक खिलौना सबसे प्यारा है ये एक उड़ने वाला तोता है इसकी चाबी घुमाए तो ये उल्टा है ऐसे जैसे असली तोते उल्टे हैं इसके अलावा मेरे पास लकड़ी का एक घोड़ा भी है मैं इस पर सवारी करता हूँ मुझे घोड़े बहुत पसंद है सही दा و زمانوم علی دی او ما سره ډېری کلونی دي او یو کلونا ډېره زما خوښه ده ماته صحیح نه ماته ګرانه ده یہ ایک اڑنے والا طوطا ہے او هغه څه شی ده هغه یو د الو چې کوم الوزیږي طوطي هغه دی او هغه چې کله د هغې چابي تاسو ستا وکړئ هغه بیا الوزیږي څنګه لکه څنګه چې اصلي طوطي رښتیا او طوطي الوزیږي ټیک شو او د دې نه علاوه ما سره یو د لرګي څه شی ده ګوړه ده مطلب اسپه ده خیال هم دی او په هغې باندې زه څه کوم سواري کوم او زما ته د ګوړې سواري ډېر زیاته خوښ دی صحیح ده که ما لکه زه ډېر زیات خوښوم چې په ګوړه باندې سواري وکړم ټیک شو نو د دې قواعد زده کوي مطلب دا تاسو دپاره درکړی چې قواعد څنګه به ادا کوئ دا یو شارٹ یو نوٹ غوندې صحیح ده اس عبارت کے ان الفاظ کو پڑھے کلونا کلونے گوڑا گوڑے طوطا طوطے عبارت راکړی د دې الفاظ تاسو وایي لکه کلونا کلونے جمع ده لکه واحد جمع یادوي گوڑا گوڑے طوطا طوطے صحیح ده اوپر دی ہوئی مثالوں کے مطابق الف ہٹا کر بڑی یہ لگائے اور واحد کی جمع بنائے بره چې کوم مثالونه راکړي د هغې مطابق وایي تاسو الف به ترې لرې کوئ کوم ځای کې چې الف راغلی وه لاست کې به څه ولګوئ بړي یې به ولګوئ او د واحد جمع به جوړ کوئ لکه دا واحد راکړي دي ګوره پودا تارا انډا جوتا لړکا بکره د دې جمع به اوس موږ دلته لیکو صحیح ده نو تاسو به څه وکئ دا کوم لاست کې الف دی دا به ترې لرې کوئ او بړي یې به ورسره واچوئ نو ګوره پودا د جمع به څه راشي واحد سنګل وایي صحیح ده چې کوم یو وي سنګل هغې ته واحد وایي جمع چې کوم ډېر وي ټیک شو مینی وي اوس دته ولیکئ ګوره پودا نو پودې بړي یې ورسره لاست کې واچوئ پودې تارا تارې ټیک شو انډا انډې جوتا جوتے ٹھیک شو لڑکا لڑکے بکرا بکرے دا ټول د دې جمع شوا بل راځي پڑھیے 8 نمبر دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ اور اعتماد سے ساری جماعت کو سنائے آخر میں دی ہوئی سوالوں کے جواب بھی دے عبارت راکړی دی دا تاسو درست تلفظ او اعتماد سره ټول خپل کلاس روم جماعت چې کوم د هغې دی هغې ته تاسو واوروئ او په آخر کې بیا د دې سوالونو جواب هم ورکئ کتب خانہ بڑے کام کی جگہ ہے وہاں بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ کتابیں ہوتی ہے کتب خانے میں لوگ خاموشی سے کتابیں پڑھتے ہیں بچوں کی کتابیں ایک الگ الماری میں ہوتی ہے آپ اپنی پسند کی کتابیں لے اور پڑھیں اگر پڑھ نہیں سکتے تو گھر لے آئے امی یا ابو جان سے سنیں پھر کتاب واپس کر آئے بس اس بات کا خیال رکھے کہ کتاب خراب نہ ہو ٹھیک شو دا یو پیراګراف یو عبارت غوندې تاسو له درکړی ٹھیک ده نو ګوره وایي کتب خانه بڑے کام کی جگہ ہے لایبرری یادوي چې کوم ځای کې کتابونه پراته وي هغه ډېر د هغوی چې کوم دلچسپ کتابونه دي هغه پراته وي او کتابخانه کې بیا خلک خاموشۍ سره ناست وي خپل پړهایي کوي ماشومانو دپاره خپل بیل بیل کتابونه ځان له المارۍ کې پراته وي او تاسو د خپل خوښې کتاب راغستلی شئ پړهولی شئ او که تاسو دغلته یې نشئ پړهولی نو دغه تاسو کور ته هم راوړلی شئ او که خپل مور او پلار سره هغه تاسو ویلی شئ صحیح ده او بیا به کتاب څه کوئ واپس کوئ به یې ځان سره به یې ساروئ نه خو د کمې خبرې خیال به ساتئ چې کتاب درنه خراب نشي ټیک شو نو دا د عبارت کې دا خبره کړې ده ټیک ده که نه مطلب لایبرری باره کې یو شارټ نوټي عبارت یې درکړی دی لاندې بیا راځي سوالات اوس دغه سوالونه دي د دې جوابونه به اوس مونږ دلته حل کوو صحیح ده هم په دې عبارت کې د دې جوابونه موجود دي ګوره سوال نمبر 1 راځي کتب خانه کیسی جگہ ہے نو مونږ عبارت ویلو د دې جواب دا دی تر دې ځای نه واله ګوره ښه دیزینا دا اول جواب دے کتب خانہ بڑے کام کی جگہ ہے وہاں بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ کتابیں ہوتی ہے تر دیزے پوری ٹھیک شو دا اول جواب شو ٹھیک دا دی جواب
دویم راځي ګوره کتب خانے میں لوگ کس انداز میں کتابیں پڑھتے ہیں کتب خانه کې خلک کم انداز سره کتابونه وایي نو ګوره د دې جواب دې ځای نه سٹارټ شوی دې ځای نه به واخلئ کتب خانے میں لوگ خاموشی سے کتابیں پڑھتے ہیں په کتب خانه کې خلک څه خاموشي سره ناست وي او دغه خپل کتابونه پڑھاوي د دې ځای پورې دا دویم جواب شو دریم بیا راځي اگر کوئی بچہ کتاب پڑھ نہیں سکتا تو وہ کیا کرے کوم یو ماشوم کتاب باندې نه پوهیږي نشي پڑھاوي نو هغه څه وکړي د دې جواب هم دلته موجود دی ګوره ښه دې ځای نه سٹارټ شو اگر کوئی بچہ اگر پڑھ نہیں سکتے تو گھر لے آئے امی یا ابو جان سے سنیں صحیح ده چې هغه نشي پړولی نو کور ته دې راوړي خپل مور پلار نه دی هغه زده کړي هغه دې هغه ته وښیي خیال هم دی نو دا د دې جواب شو دریم نمبر लास्ट नंबर क्वेश्चन दे कुतुब खाने की किताब घर लाने पर किस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कुतुब खाने نه چې کله کتاب تاسو کور ته راوړئ نو د څه خبرې به خیال ساتئ ضروري د کومې خبرې به خیال ډېر زیات ضروري وي صحیح ده که نه د دې جواب دلته دا موجود دی بس دې ځای نه واخله بس اس بات کا خیال رکھے کہ کتاب خراب نہ ہو دې ځای پورې دا څلورم جواب شو ټیک شو د دې خبرې خیال وساتئ چې کتاب درنه خراب نشي نور خیر دی ښه دا د دې جوابونه شو راځو ورپسې نیکسټ پیج ته पेज नंबर 109 شو अपने कमरा जुमात के बारे में 3 جملے لیکي د خپل کمره جماعت باره کې یو 3 جملې ولیکي صحیح ده نو هر یو سټوډنټس به دا جدا جدا ولیکي د هر چا مایند کې څه سوي کنه نو ګوره راځم زه تاسو لپاره یو 3 جملې لیکم تاسو هر څه لیکلی شئ د خپل کمره جماعت باره کې یو جمله ولیکي فرست نمبر چې څه شي میرا کمره جماعت बहुत बड़ा है ټیک شو زمونږ چې کوم کمره جماعت دی کلاس روم دی هغه سره ډېر غټ دی یو جمله شوه دویمه جمله تاسو به لیکلی شئ چې اس میں چارټ لگے ہوئے ہیں او بدی کی اس میں چارټ لگے ہوئے ہیں او زمونږ په کلاس کې چارټونه لګېدلي دي ښایسته ښایسته چارټونه لګېدلي دي اویزا کړي هم دي چسپا کړي هم دي خیال هم دی دا ټولې خبرې تاسو لیکلی شئ بدی کې دریم به څه ولیکئ دریمه جمله یہ هوادار ہے او دا څه دی زمونږ کلاس روم هوادار دی وینډو پکې شته هوا پکې لګي کړکۍ شته دی دا ټولې خبرې بدی کې شامل دي ټیک شو نو یو 3 شارټ جملې ما تاسو ته ویلي دین علاوه تاسو له چې کمی درځي کمی آسان تمام ہم جماعتوں کے ساتھ مل کر گتے کی الماری بنائے الماری بنانے کے لیے ان تصاویر کا سہارا لے صحیح ده خپل کلاس روم چې څومره هم جماعت دي ستاسو کلاس پیریود هغوی سره یو ځای شئ او د ګتې یو المارۍ جوړه کړئ او المارۍ جوړولو کې دغه تصویر نه تاسو خپله سهارا واخلئ هیلپ واخلئ لومبی پکچر یې راکړی ګوره گتے کا ایک خالی ډبا ډالئ गत्ते का एक खाली डब्बा ले सही ده اول به تاسو کې د ګتې یو خالی ډبا واخلئ دویم اس پر رنگین کاغذ چړای او هغې باندې رنگین کاغذ بیا ولګوئ صحیح ده روشن ټیپ سره سلوشن سره ایټسټرا سب وکړئ دریم نمبر اوس مناسب جگہ پر اویزا کړئ په مناسب ځای کې به تاسو هغه ځوړن کوي ځوړن به یې کوي صحیح ده اویزا به یې کوي لاست ټیپ سره اوس مې کتابې راکړې به پکې کتابونه کېدني او ښایسته غوندې الماري به تاسو سره د ګتې نه جوړه شي ټیک شو نو دا پیج نمبر 109 او سبق نمبر 6 میرا سکول امید لرم تاسو به دې ځای پورې پوه شوي وئ دا سبق ختم شو دې ځای پورې ټیک شو انشاءالله بلې ویډیو کې به کوم سبق نمبر 7 چې دی پیج نمبر 110 سبق نمبر 7 بات چیت کے آداب دا به تاسو ته ډیلیور کوو دې سره زموږ ویډیو سره ته رسي کو زموږ ویډیو دا تاسو خوښه شوي وي او څه هیلپ هم ترې ترلاسه کړی وي نو زموږ دا ویډیو زموږ دا چینل خپلو ملګرو سره لایک کوئ سبسکرایب کوئ او شیر کوئ انشاءالله بله ویډیو کې ملاقات کوو مونږ له راکئ اجازت ښاد آباد اوسئ الله حافظ